حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی بندتا حکم ورکی چې تاسو د خپلو بیبیانو سره خپل زندگی په احسن طریقې سره تیر کې. د الله رب العالمین چې څومره احکام دي خاص د انسانانو د پاره دي. بعض احکامات داسې وي چې هغه صرف د نارینو سره تعلق ساتي، بعض احکامات داسې هغه صرف د زنانه سره تعلق ساتي، او بعض احکامات داسې چې دواړو سره تعلق ساتي. کم آیت مبارک حصہ ما ستاسو وړاندې تلاوت کړه وعاشروهن بالمعروف. دې آیت مبارک حصہ کې رب العالمین نارینو ته خطاب کوي چې تاسو خپلو بیبیانو سره په احسن طریقه په ښکلې طریقې سره زندگی تیر کې. زنانه سره ښکلې زندگی تیرول دا د نکاح کولو مقصد دی، او ښکلې زندگی تیرولو کې زنانه ته سهولت ضروری نه ده چې وي، ښکلې زندگی تیرولو سره نارینه ته سهولت ملاویږي. الله رب العالمین زنانا د څه دپاره پیدا کړې ده؟ د زنانا د وجود مقصد څه دی؟ که تاسو وګورئ ټوټلی چې انسان الله تعالی پیدا کړی دی نو دا یې د خپل عبادت او د خپل بندګۍ دپاره پیدا کړی دی. نارینه زنانا دا الله رب العالمین د خپل عبادت او بندګۍ د پاره پیدا کړی دي. او بیا که تاسو وګورئ چې د نارینه په ذمه باندې څه ذمه دارۍ دي، وګورئ چې د زنانا څه ذمه دارۍ دي، نو په هغې کې بیا فرق شته. د زنانه د وجود مقصد څه دی؟ رب العالمین په دنیا کې زنانه څه دپاره پیدا کوله؟ عبادت خو فرشته هم کولی شي، نارینه یې پیدا کړی د انسان دی دیم عبادت کولی شي، زنانه یې څه دپاره پیدا کوله؟ حضرت آدم علیه السلام خبره مې تیر بیان کې کړې وه چې آدم علیه السلام جنت ته لاړه. جنت که ډیر د لویو نعمتونو ځای شي، جنت که د همیشه اوسېدو کور شي، په جنت کې که ډیر حسن زیب و زینت او خوشبویې وي او ښکلې ښکلې طعامونه وي، د هغې باوجود آدم علیه السلام چې پکې وګرځېده ستړی شو، پریشانه شو، او یو طرف ته د تنهایۍ په تکلیف کې مبتلا، یو اړخ ته ډډه ولګوله. د آدم علیه السلام زندگی په جنت کې وه، خو دی یوازې و، د تنهایۍ په تکلیف کې تیرېده، نو تنهایۍ دا تکلیف یې محسوس کو، یو اړخ ته پرکاله پرېوته، ستومانه دی. او دغه وخت کې الله رب العالمین د آدم علیه السلام د ګسې پوښتۍ نه حوا بی بی پیدا کړله. آدم علیه السلام دغه ګسې پوښتۍ ته کتل چې زما د وجود حصه زما د بدن نه ووتله او یو خوبصورته زنانه ترنه جوړه شوله. آدم علیه السلام ورته لاس کو، الله رب العالمین ورته فرمایي داسې سمدستي بغیر د نکاح دې ته لاس کومه. تاسو به وایئ چې آدم علیه السلام ولې دې زنانه ته لاس کو؟ دا خو د خراب بنده طریقه ده چې چرته پردی زنانه وویني بغیر د نکاح په ځان پیږي نو لاس کوي ورته، دا د خراب انسان خراب عادت دی. نو آدم علیه السلام په جنت کې ولیدل چې حوا بی بی ولیده، په نظر راله نو لاس کوي ورته. دا ولې؟
او ښه عادت نه دی. نو علما جواب کوي د دې دا مطلب نه دی چې آدم علیه السلام دی ته په بد نیت باندې لاس کوي. یو انسان چې وګوري خپل اندام ته چې رانه پرېوته، مثلا سترګه به حساب کو، یو بنده د خپلې مخ باندې ناګانه یو سترګې را پرېوته جولې ته، یا د یو انسان ناګانه پوزه را پروزي جولې ته، دی ورته نه لاس کوي. نو دغه شان آدم علیه السلام د حوا بیبي پیدایش باندې نظر و چې زما ګسه پوخته وته او د هغې نه حوا بیبي نظر یې ورته لاس کړي، دا په غلط مطلب باندې نه. خو چونکې ترمنځ پکې حکمتونو مصلحتونو نه الله تعالی ورته فرمایل اگر چې ستا د بدن حصه ده او بغیر د نکاح نه ټچ کولې نشي، لاس کولې ورته نشي. نو آدم علیه السلام تپوس کوي پروردګار څنګه به دې ته لاس کوم؟ رب العالمین ورته فرمایي دې سره به نکاح کول غواړي. بیا الله رب العالمین نکاح وتړله، فرشتې پې ګواهانې کړې او زمونږ په خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو کتاب د قول مطابق 10 کرته درود شریف اوویل شو او دا یې د حوا بیبي مہر مقرر ک. معلومه شوه چې الله رب العالمین حوا بیبي په جنتونو کې پیدا کړله. کم چې زمانن عنوان دی نو هغه عمدې حوالې سره دی چې د زنانه په خپل خاوندانو باندې حقونه ډیر دي. بیا دې زنانه تا وګوره چې دا پیدا شوی کوم ځای کې ده، انسان که ډیر عظیم شخصیت وي او ډیر عظیم مرتبه او مقام لري لکه آدم علیه السلام ابو البشر دی او اولینی پیغمبر دی، دا غي باوجود دا یې په جنت کې نه دی پیدا کړي. که ډیر عظیم او ډیر لوی مقام لري او پیدا شوی په دنیا کې دی، او زنانا الله رب العالمین په دنیا کې نه ده پیدا کړي. زنانه الله رب العالمین په جنت کې پیدا کړی دا او بیا یې د کم ځای نه پیدا کړی، د انسان د ګسې پوختې نه، د آدم علیه السلام د ګسې پوختې نه. نو یو خو په دې کې دا اشاره ده چې د دې احترام او د دې ادب او عزت او دې له مقام ورکول دا د نارینه په ذمه حق دی. د دې زنانه ته به نارینه د خپل طرف نه پوره حقونه ادا کوي، د دې خیال بساتی، د دې لحاظ بساتی، د دې د خفا او د خوشاله تمیز بکوي چې پس خوشاليږي اب کوي پس خفه کیږي غد نه کوي. یو خو په دې کې دا چې دا د جنت مخلوق دی، دا په جنت کې پیدا شوی نه په دنیا کې نه. نو د جنتی مخلوق خیال ساتل پکار دی، جنتی مخلوق خفه کول نه دی پکار. دویم پکې دا خبره او باریک نقطه ده چې د انسان د خپل جسم نه جوړه ده، د خپل بچی بنده ته څومره خواږوي، خپل بچی د خپل زړه غوښې دي نو په دې باندې بنده ته خواږوي. نو دغه شان د خپل بیبي سره به محبت کې، خپل بیبي له به محبت او مینه ورکې، د دې بم ډیر خیال ساتي ځکه چې دا د هم د جسم ټوکړه ده، د آدم علیه السلام د ګسې پوختې نه پیدا شوی. خنو بیا دا چې د خي طرف د پوختې نه ولې نه پیدا کېده، نو بعض علما ذکر کوي وای حوا بیبي د آدم علیه السلام د ګسې پوختې نه په دې غرض او په دې مقصد پیدا کړله چې دا ګسه پوختې دا د زړه طرف ته ډیره نږدې ده. نو که د دې نه بیبي پیدا شوه نو دا بیبي ستا چې منکوحه شوه نو دا زړه سره نږدې ساته، دې سره په زړه کې محبت ساته او ور سره مینه ساته او دې باندې مهرباني کوه، شفقت ور سره کوه، ځکه الله رب العالمین هر نارینه ته حکم کړی دی وعاشروهن بالمعروف، دې زنانه سره په ښکلې طریقه باندې خپلې زندګۍ تېرې کې، په معروف طریقه باندې د سره ژوند تیر کې. آدم علیه السلام په جنت کې وو او په جنت کې یوازې نو پریشان شو، پرکال شو، ستړی شو او د تنهایی تکلیف یې محسوس کو. نو د هغه تنهایی د ختمولو د پاره او آدم علیه السلام ته واپس هغه تلی سکون واپس د راتلو د پاره رب العالمین د آدم علیه السلام د بدن حصہ داغه د پاره زوجه وګرځوله. نو دا زنانا دا د نارینه د پاره د سکون سبب دی. اصل کې د زنانا د
وجود مقصد او مطلب دا دی چې په دې باندې خپل زوج یعنی خپل هسبند او خاوند ته سکون ورسیږي نو زنانا دا الله رب العالمین د خاوند د سکون د پاره پیدا کړی دا او خاوند الله رب العالمین د ښځې د سکون د پاره پیدا کړی دی. دا ښځه خاوند چې یو ځای وي او دوی خوشاله زندگی تیری نو په دې باندې هر وخت د الله د رحمت صادر را خور وي. تیر بیان کې ما تاسو ته یو حدیث مبارک ذکر کړو. پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی چې کله یو بنده کور ته راننوځي او خپل بیبي ته وګوري د مسکی وي او د خپل بیبي په نظر د محبت د خپل خاوند ته وګوري چې دا مسکی شي خاوند ته وخاندي الله رب العالمین د دواړو باندې د رحمت صادر را خور کې او د دوی نه دومره خوشاله شي چې بیا په رحمتونه را نازل کی. نو ښځه خاوند د یو بل لپاره د الله تعالی د رضامندۍ سبب دی. ښځه خاوند د یو بل نه خفه کیږي نه. پیغمبر علیه السلام په وفات په وخت کې 9 بیبیانې پاتې شوې. حضور علیه السلام رخصت شو او 9 بیبیانې پاتې شوې. نو پیغمبر علیه السلام د دې بیبیانو کې د یوې بیبي نه چا تپوس وکړ پیغمبر علیه السلام چرته تاسو ته غوسه کړې ده؟ نو یوې بیبي مو ورته دا ونه وی چې آو بلکې هرې بیبي دا ووی چې حضور علیه السلام مونږ سره هر څومره زندگی تیره کړې ده په هغه زندگی کې پیغمبر علیه السلام چې کلم کور ته راننوته نو مونږ د غصې آثار په تندي مبارک نه دي کتلې بلکې حضور علیه السلام چې به کله کور ته را داخل شو او زمونږ به د پیغمبر علیه السلام په جبین مبارک باندې نظر پریوته نو په تندي او په شونډو مبارکو به مسکا خوروا. د دینه معلومه شو چې حضور علیه السلام امت ته دا تعلیم او تربیت ورکړی دی چې تاسو ځان نه بو بلا م جوړوي خپل کورونو ته ځئ نو د خپلو بیبیانو سره د محبت لپاره لاړ شئ ظلم او زیاتې خپلو بیبیانو سره مه کوئ. پیغمبر علیه السلام خپل بیبیانو سره ښکلی وخت تیر کړی دی چرته ورته غوسه نه ده کړې چته وخل بالکل حضور علیه السلام نه دی کړی نه چې کله ښځه کې معمولی بدمزګي پیدا شي بدمزاجي شروع کی نو حضور علیه السلام مونږ ته د هغې طریقه م ښودلې ده چې کله ښځه د خاون سره بد اخلاقی یا بد مزاجی شروع کی نو سړی ته حق نشته چې دی له سزا او غصو کې او دا اوخي بلکې حضور علیه السلام په ښکلو تعلیماتو کې دا دی چې دا خاوند ورته د ټولو نه اول نصیحت وکړي چې دا خبره ته کې یا دا کار ته کې نو په دې باندې ماته خفګان را رسی په احسن طریقه باندې په ښکلي اخلاقو په دایره کې دا زنانه د په خوږو اخلاقو باندې پوهه کی چې دا ته کوم خبره یا کم کار کې نو دا ماته د درد را رسېدو باعث ګرځېږي ښځه ونو په دې نصیحت به عمل وکړي او کله به هم دغه کار یا دغه خبره ونه کړي تا به کله هم خفه نه کړي. بعضې ښځې داسې چې هغه لږې بد مزاج وي یا د مزاج نه تیز وي د هغې په وجه باندې دغه ښځې په نرم نصیحت باندې کار نه کوي نو بیا دا نه چې کوتک ته لاس کو وی وخه دا شریعت کله هم خاوند ته حکم او اجازت نه ورکوي بلکې شریعت دغه ښځې ته خاوند دپاره دا حکم ورکوي خاوند ته وایي چې ته دې ښځې نه بستره جدا کا تاسو ته جدائی اختیار کې د لږ وخت لپاره او ښځه چې ښځه وي نو په دې جدایۍ باندې به فوراً دې ته احساس وشي چې په دې کار یا په دې خبره دا خاوند دومره خفه کېږي چې دا د ما نه جدائی اختیار کړله.
بیا چې ښځه احساس به ورته وشي په دې کومه خبره یا په کم کار چې ته خفه شوې کله به هم ستا د خفګان دغه خبره یا دغه کار دا به کله مونه کی ستا ته بې فرمان بشي او چې په دې دوو خبرو نه په نصیحت ته نه په جدایۍ ده په دې هم نه سمیږي په آخري وخت کې بیا حضور علیه السلام او ښکلي دین او ښکلي تعلیماتو کې دا دي چې بیا خاوند له دومره د وخلو اجازت شته دومره دی اوخی چې تغمه په ونه درېږي نخه نشانه په ونه درېږي چاپه په ونه درېږي یعنی جسمانی سزا به داسې نه ورکوي چې د هغې په وجه د دې بدن یا یو اندام یا د هغې حسن خراب شي داسې نه صرف د تنبیه د پاره د تربیت او د اصلاح د پاره معمولی زورنه به ورکی یا د وخیم نه د والو اشاره دیو کې غصه دی ورته وکي د دې نه پس دا به سم شي کبیام نه سمیږي نو بیا دا انسان دا د نه کوي چې د طلاق ټوپکی ډکړي جاجرې ډکړي او بیا دغه طلاق په ټوپک پدې دغه باندې ګوته راکاږي او ټول طلاقونه رپټ په یو جاجر باندې تیر کی دا حل نه دی ښځې خاوند ترمنځ چې کله خفګان راشي نو خاوند به صبر نه کار اخلي په دغه صبر باندې دل الله رب العالمین به عظیم مرتبه او لوی مقام ورکوي هندوستان کې زمونږ د استادانو استاد د مفسرینو استاد مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه یو عظیم پایی استاد او محدث او مفسر تیر شوی دی دومره عظیم شخصیت چې داغه په شاګردانو کې مفسرین تیر شوی دی مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه د دو ډیر شاګردانو او دا ډیر زیات نازک مزاج انسانو دومره نازک مزاج چې کله په کولر باندې ګلاس به د کېخو او هغه ګلاس به د کولر د سر په منځ نه بلکې یو اړخ ته پروتو یا دغه ګلاس به لږ داسې کوږ پروتو نو د ده مزاج دومره نازکو چې د ده په سر کې درد پیدا شوی دا ولې خلک داسې غلط حرکتونه او غلطی طریقې کوي یا د خبرو خیال نه ساتي یا چې یو شی ایک دی داغه خیال نه ساتي په دې دومره نازک مزاجه باوجود مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه په کور کې سهال له نو خپلې بیبي به ور سره ډېرې جګړې کولې او داسې جګړې به کولې چې دته به داسې خبرې نازیبا کولې چې یوې ښځې له جایز نه دي چې خاوند ته ووایي نو ګوره خاوند دی د اوچتې پایې لوی سړی او لوی شخصیت دی خو په کور کې دننه ښځه دومره بد مزاجه او دومره زبان درازه ده چې د خاوند حیا عزت نه محفوظ نه دي په نه خبره باندې خاوند رټي او بې عزتي ورلکي شاګردانو ډیر زیاتو شاګردانو ورته وی چې استاجي چې دا دومره بدمزاج بیبي د نو ته پرېږدې ولې نه طلاق ولا ورکا نو مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه فرمایي وې ما ته دا حق شتا چې زه د ښځې نه جدایي اختیار کم او دې ته طلاق ورکم او طلاق ورله ځکه نه ورکوم چې زما درجات په دې باندې اوچتېږي چې دا کم بدمزاجي را سره کوي زی وخم ټکوم نو زه په صبر کوم نو په دې ماته الله رب العالمین په دنیا کې او په آخرت کې عالی شان مقامات راکړي د دې په وجه باندې زه دې ته طلاق نه ورکوم شاید چې زما اوچت مقام ته د تلو لپاره د ښځې دا بدمزاجي سبب وګرځيږي د دې په دې بد اخلاق او صبر وکم شاید چې د دې په وجه اوچت مقام په دنیا کې او آخرت کې ملو شي نو به هر حال د ښځې او د خاوند ترمنځ اتفاق او محبت دغه د انسان د زندګۍ مقصد دی چې کله د نکاح وکړله نو د دې نکاح نه پس د ژوند مقصد دا دی چې دی به الله رب العالمین رضا کوي د ښځې سره به ښکلی سلوک کوي ښځه به خاون سره ښکلی سلوک کوي په دې ترتیب چې زندگی تیره شوه اوس چې د دوی کم اولاد دنیا ته راغی نو دغه اولاد به د الله فرمان بردار وي او دا اولاد به معاشرې دپاره یو ګفت وي یو تحفه به وي دا به د معاشرې دپاره د سکون سبب ګرځېږي
یاد ساته کله چې د ښځې خاوند ترمنځ هر وخت روزانه شپه ورځ جنگ جګړې وي ماشوم به پیدا شویم نی او چې کلم د دې ښځې خاوند اولاد راغی دغه اولاد بم جګړالو وي او مور پلار خو بس د خاورو صادر را واغوندي وفات شي دغه بچی چې پرېښو نو دا خو د داسې مور پلار نه پیدا چې مور پلار یې جګړالویانو نو اوس به دا بچی غټ شي مور پلار یې که جمدي که وفاتي دا بچی د معاشرې د پاره عموم د جګړالوانو په شان سبب به ګرځېږي دا به جګړالو وي دې به پریشانه پیدا کوي د معاشرې امن یا سکون دا به بربادي د دې په وجه والدین د خپل منځ کې په محبت سره زندگی تیر کی او دوی د خپل منځ کې خفګان نه پیدا کوي د ښځې خاوند ترمنځ خفګان راتلل دا د شیطان د خوشحالی سبب دی او په دې باندې د ټولو نه زیات الله تعالی خفه کیږي چې د ښځې خاوند ترمنځ ناراستیا پیدا شي د دې په وجه ښځه خاوند ښکلی وخت به تیری او چې کله بچي وي نو دا مور پلار که یو بل نه خفه شي نو مور پلار به یو بل ته یعنی ښځه خاوند به یو بل ته د بچو په مخ کې جوابونه نه کوي ستغې سپورې به نه وی که خاوند دی او که ښځه ده یو بل سره چې لاندې باندې هره خبره وي خدا به د بچو په منځ کې د بچو په مخ کې نه کوي د دې په وجه چې د دې وړو تربیت په دې وخت کې شروع دی نو ته خو وایې چې دا زما او زما د ښځې جګړه ده یا ښځه به وایي چې زما او زما د خاوند جګړه ده نو دا خو واړه دي دا خو لا په زانګو کې پراته دي دوی د دې نه څه خبرېږي نه دوی تا ته کیمره لګولې ده او چې څه ویني دا ریکارډ کوي لږ چې دوی لرننګ پروسس ته وړېدل دوی به په خپله باندې هغه حرکتونه کوي څه چې د مور او پلار لیدلی دي هغه خبرې به کوي څه چې د مور او پلار اورېدلی دي د دې په وجه ماشوم مه وایې چې په زانګو کې پروت دی چې ماشوم دی نو د ده په مخ کې داسې خبرې به نه کې چې هغه د حیا منافي وي یا ماشوم که په زانګو کې پروت دی داسې جګړه داسې خبرې انداز به نه اختیارې چې د دې په وجه د دې ماشوم غلط تربیت وشي دا معاشرې سره بد کول دي معاشرې ته نوی یو داسې انسان ورکول دي چې هغه انسان د معاشرې د پاره سر درد شروع کوونکی دی دا به د معاشرې درد سر وي د دې د وجې نه تاسو به د خپلو بچو په مخ کې د ښځې خاوند چې کم تعلقات دي هغې کې به پوره خیال ساتئ او د خپل بچو په مخ کې به د جنگ جګړې د غصې ایرې بارې دا خبرې به هم نه کېږي بل دا ښځې اکثر د خپل خواخې د خپل سخر یا د خپل لیور یا د رور یا د اندرور یا د یور د دې خلاف خبرې کوي خاوند ته کوي نو زه خو وایم چې دغه خاوند له پکار دی چې دا ښځه منې کي چې دې ته ووایي چې دا خبرې به نه کوې ټیک ده چې ته به په حق یې هغوی به په ناحقه خو ته به خوله بند ساتې د چا په باره کې به څه نه وایې وجه دا ده چې دا غیبت دی ټیک ده چې هغوی تا سره ظلم کړی او ته یې ما ته برایي بیانې نو دا ته غیبت کې او د غیبت ګناه ده د غیبت نه مزان ساتې په دې وجه باندې ته به منع کې خو بیا هم چې درته وایي نو بیا د وړو په مخ کې به د دې ماشومانو د تروریانو د ترونو د دې د نیا نیکونو په باره کې خبرې به نه کوې ځکه چې د دې ماشومانو د اوس نه تربیت روان دی نو که ښځه لګیا شي ټوله شپه خاوند ته په غوږ کې لکه د مچۍ بنګېږي او خاوند ته خبرې کوي چې ما سره د مور دا وکړل رور دې داسې وي پلار دې دا وي او ټوله ورځ زرې زرې شمه نو دا ټولې خبرې دا مه وایي چې ماشوم مې په غېږ کې پروت دی اوده دی دا ټولې خبرې د ده په دماغ نقش کېږي دغه رشتو نه به د نفرت پیدا کېږي د دې په وجه باندې تاسو د خپلو بچو په مخ کې او د الله په مخ کې بچی به یا وي یا به نه وي نو بیا به ولې خبرې کوئ نه د الله مخ کې تاسو د چا برایي مه بیانوئ ښځو له پکار دی چې خاوندانو له غوږونه نه ډکوي په دې وجه باندې الله رب العالمین د دې ښځې خاوند ترمنځ محبت به پیدا کوي دوی چې کومه زندگی تېره کړه دا به پاکیزه وي او چې کله ښځه خاوند د نفرت شکار شي نفرت ترمنځ پیدا شو اوس به د دې زنانو نارینه ترمنځ د زنا دروازې کولاویږي دا سړی به د ښځې ته ښځه نه وایي
دی به لرې لرې کوشش کوي چې ته ځان له روانو روکو پسې به ګرځي. داسې دا ښځه چې د خاوند نه نفرت کوي نو دا هم که تا ته پټه ده او که ښکاره ده خو دا هم چې ته پټ پناه د سوچ ګناه کوي خو کوي به د دې په وجه د ښځې خاوند ترمنځ چې کوم ریلیشن دی دا بالکل صفا ساتل پکار دی. دې کې خفګان او دشمنی او نفرت نه دی پکار. چې کله ښځې خاوند منځ کې محبت وي د زنا ټولې دروازې به بندې وي. راتلونکې معاشرې ته ښکلې اولاد به ورکړي دا به ګفټ او تحفه وي. دا به د امن پیغام ته پرووایډ کړي وي. د دې په وجه د ښځې خاوند ترمنځ ډېر په احتیاط سره وخت تېرول پکار دی. کله کله سړی خپلې ښځې سره په کور کې ګریلو خدمات انجام ته رسوي. مثلا د ځای جارو کولو نو بالکل دا ثابت دي. کور فرش وینځل دي نو دا ثابت دي. لوښي وینځل دي نو څنګه ښځه وینځي داسې سړی هم ورسره امداد په تور دغه لوښي وینځلی شي. په دې باندې به ده ته ثواب میلاویږي. دې زنانه د دې خاوند دپاره څه پرېښودي دي. زنانه وفادار مخلوق دی. د خاوند دپاره خپل سکه پلار چې د فرض کړه 20 کالو په عمر کې دا جینۍ ودیږي نو د 20 کالو د پلار سره یوځای تیر کړي هغه تعلقات پرېښودل. د 20 کالو خپل زوړ کور پرېښود او د 20 کالو داسې په کم کور کې اوسېده هغه کور پرېښو. خپله مور پرېښوده. خپل واړه دي یا مشران رونه خویندې دي هغه هم پرېښودل. تر دې چې د خپل پلارګنې سره څومره رشتې دي هغه ټولې ورپسې پرېښودې او صرف په دې باندې چې ها مجھے قبول ہے صرف په دې جمله باندې دی دا هر څه قبول کړل. خو د دې په جملې په شا څه دي چې پلار به در نه پاتې کېږي، رور به در نه پاتې کېږي، خور به در نه پاتې کېږي، کور به در نه پاتې کېږي، مور به در نه پاتې کېږي، خپل کلی آبایی وطن به در نه پاتې کېږي. دا تا ته قبول دی. نو دا جینۍ وی ها مجھے قبول ہے. دا وی بس ما ته قبول ده. نه دې ته قبول د هر څه د چا د پاره پرېښودل ستا د پاره. نو ته به اوس د دې وفادارۍ ته ګورې. ته به دې سره حسن سلوک کې د دې به خیال ساتې. دا به وخېټه کېنه دا خو ماشومه تا کره راغلله نو دې سره جنګ جګړې به نه کې. دې سره به وخل ټکول نه کې. دې سره به په دشمنۍ کې وخت نه تیرې. دا ستا د ژوند ملګری ده. او ستا د ژوند ملګری څه ته وایي؟ رب العالمین چې څه ویلي دي نو هغه ویل پکار دی. الله رب العالمین فرمایي دې سړي ته وایي دا بیبي ستا دپاره لباس دی او دې ښځې ته وایي دا خاوند ستا دپاره لباس دی. نو تاسو ووایه دا لباس که ډېر هم زوړ شي چاوسته او بربند سو ګرځېدلی دي نه چته لباس سو سوځي نو نه لباس سو شلی نو نه دغه شان دا ښځه خاوند د یو بل د پاره پرده د یو بل د پاره لباس دی. نو لباس خو د مینې محبت شی دی. لباس خو خلق څومره محفوظ ساتي. نو بیبي سره ښکلی وخت تېرول پکار دی. پیغمبر علیه السلام بیبیانو سره څنګه وخت تېر کړی دی یو مثال تاسو ته درکمه. پیغمبر علیه السلام او عایشه بیبي دا یې کشر بیبي وه په یو سفر باندې تلل. نو پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته وی تاسو ما نه مخکې لاړ شئ، ښه ډېر مخکې لاړ شئ او چاته ګورئ ما. نو پیغمبر علیه السلام عایشې بیبي ته فرمایل وی ما سره منډه ووخه چې څوک به مخکې کېږي او څوک به ګټي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم عایشې بیبي سره د منډې مقابله شروع کړله. د عایشې بیبي بدن مبارک لږ اوچو، وجود کمزور او سپک دسته و او د حضور علیه السلام بدن مبارک کې لګو درنواله و. د دې د وجه عایشه بیبي د حضور علیه السلام سره چې د منډه مقابله یې شروع کړله هغه دونه تیز منډه واله چې د سترګو په رب کې ته نه وګټلو مخ کې ته لاړله. اقزه کې اودره دا چې کله خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسېدو نو بیا عایشه بیبي ته د الله محبوبه مقابله مې درنه وګټله. نو حضور علیه السلام ته او عایشه او دې ګټله منډه دی او مقابله دی وګټله. سډیره زمانه تیره شوله، دومره زمانه تیره شوه. عایشه بیبي فرمایي وی مانه د دې منډې دا مقابله بالکل د خیال نو ته مانه ایره وه.
او زمانہ پکې دونه تیره شوی چې زما وجود لږ دروند شوی او حضور علیه السلام بدن مبارک لږ سپک شوی و یو ځل حضور علیه السلام بیا راته عایشې لږه مقابله کونه د منډې وکړلو وایي ما ورته ویل چې د الله محبوبه راځه چې منډه ووخو وایي حضور علیه السلام او ما چې منډه ووخله نو زما وجود لږ دروند شوی د حضور علیه السلام وجود مبارک لږ سپک شوی نو چې هغې را سره منډې مقابلو لګولي یارانه مخکې لاړو زه وروستو پاتې شم. عایشه بیبي فرمای الته حضور علیه السلام ولاړو زما ساوم او لاړم ورنږدې شوم ورته ودرېدم ورته مې ویل د الله محبوبه تا رانه مقابله وګټله خو هغه مخکې مقابله رانه ایره وه وایي حضور علیه الصلاة والسلام راته وفرمایه چې عایشې تلکه به تلکه هغه مخکې چې کومه مقابله شوه تا ګټلې اوس چې کوم وشوه ما وګټله سر په سر شوه. نو د دې نه معلومه شوه چې بیبیانو سره کم حده پورې ښکلی تعلق ساتل پکار دی. پیغمبر علیه السلام به اکثر د مازیګر په ټیم کې اکثر د بار راوتنو صحابه کرامو به پهلواني کولو یو بل سره به د جهاد په غرض باندې د تیارې په بنیاد باندې پهلواني او جنگ به لګولو او جنگ به د جګړې په نیت باندې نو بلکې کوشتي به کوله. نو په دغه وخت کې حضور علیه السلام به عایشې بیبي سره یوځای په خپل حجره مبارکه کې او دیوال باندې به داسې سر ور پورته کړی او بهر به ننداره کولو تماشه کوله چې دې کې به دا مقابله څوک ګټي. عایشې بیبي بم د حضور علیه السلام په اوږه مبارکه باندې سر زنه مبارکه ایښې و بار به کتل نور به د حضور علیه السلام شاته ولاړ ټوله به پټه وه صرف بس د حضور علیه السلام په اوږه مبارکه به زنه مبارکه ایښې وه او بار به کتل. نو د دې نه معلومه شوه چې د ښځې خاوند ترمنځ څومره قربت دی او څومره نزدېکت دی. تاسو چې کمې فاصلې پیدا کړې دي دغه فاصلې به تاسو د ګناه په لاره سر کوي. د دې د وجې د ښځې خاوند ترمنځ ټولې فاصلې ختمې کړي او ښځو له پکار دی چې فیشن شروع کړي په خپل کور کې دننه هغه طریقې شروع کړي کوم ښځو پسې چې دا سړي بار ګرځي ښځې ته پته ده چې دا خاوند په څه پسې ګرځي یا دې د سوچ په دنیا کې کوم ځای کې ګرځي نو د ښځې دومره هوښیاري د خاوندانو سوچ هم سټډي کولی شي. نو پکار دی چې دا ښځې هغه ضروریات پوره کړي او د خاوندانو چې څنګه خواهشات دي د هغې مطابق ورته ځان تیار کړي. نو بیا خاوندان خدای والی دی چې بیا نور بار رک روانو پسې ګرځي بیا دوی داسې کلم نه کوي. نو تاسو ته مې دا عرض کو چې الله پاک دی په دې خبرو باندې مونږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او خصوصا زه خپلو خویندو میندو ته دا یو پیغام ورکوم د پروګرام په وساطت سره چې تاسو د خپلو خاوندانو خیال وساتئ ځکه چې د خاوند په تاسو باندې ډیر حق دی او تاسو په خاوند باندې ډیر حق دی. نو ښځه خاوند به یو بل ډیر خیال ساتي د خپل فرینډلی ماحول کې به زندگی تیری یو بل سره دوستانه د ملګرو پشان د فرینډز پشان تعلق وساتي. دا نه چې زه خاوند یم ښځه وایي زه خو ښځه یم زه خو به لاندې زندگی تورم او سړی به بیا پاس په کوټه زندگی به او بلا به وي داسې نه ده. ښځه خاوند د یو بل ملګري دي. دا بار چې خلک یو بل سره تعلق ساتي دا مې ګرل فرینډ ده دا مې بوای فرینډ نه ده تعلقاتو کې څومره مزه دا شیطان چولې را دغه ارسه ختم کې دغه شان تعلق خپل ښځه خاوند یو بل سره شروع کې په دې کې ډېر برکت به وي. اوس به اخر کې درته یو خبره وکړم چې کومه ښځه بختوره ده حدیث مبارک کې راغلی دی هغه ښځه ډیره بختوره ده او هغه ښځه چې وفات شي سترګو پټېدو سره ډایرکټ جنت ته بځي. کومه ښځه کې چې دوه صفتونه وي یو صفت دا چې کومه ښځه د خپل خاوند د اجازت نه بغیر چرته نه ځي. ښځه به د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره بار نوځي اگر که د دې خاوند رشته داري لکه د دې خاوند نه رور دی د دې ښځې لیور دی بیمار دی یار واره یار ویره بیمار ده یا غي کر غم خادي ده نو دا ښځه به د خاوند د اجازت نه بغیر نه ځي. د خاوند اجازت له ترجیح ورکوي چې خاوند رائے به اخلي چې د خاوند څه خیال لري چې د خاوند منی په اجازت باندې غم خادي کوي دا ښځه سترګې پټېدو سره سم دستي جنت دی لپاره الله پاک ایس چیک پوسټ نه مقرر دا به بغیر د حساب کتاب جنت ته ځي. دویمه هغه ښځه بختوره ده او جنتی ده کومه ښځه چې د خاوند نسل زیاتوي
یعنی ډیره بچو والا ده چې څومره بچی ته نه خاون خواهش دی چې هغه مر بچی ورله دا ښځه برابرول شي نو دا ښځه بختوره ده او چې دا سترګې پټي کی دا به ډایرک به حساب به کتاب جنت ته ځي. نو تاسو د خپل خاون نه ډیر اجازت واخلې د هر خبره اجازت ته واخلې دا د خاون په تاسو باندې حق دی چې تاسو بردنه د هر خبره اجازت لې بل د خاون در باندې دا حق دی چې څومره بچی در نه خواهش لري چې هغه مر بچی وته تاسو برابر کې هغه خزه بختور نه ده کما خزه چې بے بچو ده یا بچی نه وروړي یا قدرتی نه وروړي دا خزه بختور نه ده. دې کې داسه خاص کولیه نه ده بعضې بیبیانې داسې وي لکه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه بختوره ده هغه ډیره بختوره ده د حضور علیه السلام زندگی او د هغوی ملګرتیا او صحبت ورته میلو شوی دی خو کتابونو مطالعې نه پس دا نتیجه باندې مونږ رسیږو چې هغه ښځه د خاون په حق کې ډیره بختوره ده چې د خاون د نسل د بقا ذریعه وګرځي خاون له نسل زیات کی نو الله پاک د تاسو ټول بختور نارینه او زنانه ټول دی الله تعالی بختور وګرځي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.